د الیکشن غټلو نه پس د ایمن خان د جیل نه اهم پیغام هم راغلی دی او ټول قوم له تاریخي فتح باندې مبارکباد هم پیش کړی دی. پی ټی آی په کې پی کې وفاق او پنجاب کې حکومت جوړول اعلان هم کړی دی. ایمن خان د جیل نه څه هدایت جاری کړي دي په هغې باندې هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. د ایمن خان په باره مقدمات کې ضمانت هم منظور شوی دی. پرون په عدالتونو کې د داندلي خلاف د 100 نه زیات درخواستونه جمع شوي دي. مختلف خلکو درخواستونه جمع کړي چې په دې علاقه داندلي شوي په دې علاقه داندلي شوي دي. نو 100 نه زیات درخواستونه د داندلي حوالې سره په مختلف عدالتونو کې جمع شوي دي. شیخ رشید ته هم ضمانت میلاو شوی دی. بل په وفاق کې د حکومت په وفاق کې به حکومت څوک جوړوي، د پنجاب وزیر اعلی به څوک وي، د کې پی کې وزیر اعلی به څوک وي. دې حوالې سره هم څه اهم اپډیټس دي. دا ټول تفصیلات دا ټول هیډلاینز به ډیټیل سره په دې ویډیو کې ډسکس کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول لومبه په ایمن خان باندې خبره کوو چې د ایمن خان په کم باره مقدمو کې ضمانتونه منظور شوي دي. په ایمن خان او شاه محمود قریشي باندې 9 مئی واقعیت کې 12 مقدمې درج شوي وي چې په هغه 12 مقدماتو کې اوس دواړو له ضمانتونه ملو شوي دي. ایمن خان او شاه محمود قریشي دواړو ته ضمانتونه ملو شوي دي. بل ایمن خان خلاف کیس اوریدو نه یو جج انکار هم کړی دی. احتساب عدالت کې جج محمد بشیر چې کوم دی په اډیالا جیل کې 190 میلیون پاوند کیس دوران د سماعت نه انکار کړی دی. د شیخ رشید ضمانت هم منظور شو او رهایی ول هم ملو شوی ده. دا هم یو ښه خبر دی. بل د پنجاب کې پی کې او وفاق کې د پی ټی آی د حکومت جوړولو اعلان هم کړی دی. د ایمن خان وکیل بیرستر ګوهر علي خان د دې خبرې دعوه کړې ده چې موږ سره په دې دریو ځایونو کې د حکومت جوړولو موقع شته دی او ډېر زر به موږ د وزیر اعلی او د وزیر اعظم جوړېدو اعلان هم کوو چې کم سړی به وزیر اعلی وي او کم سړی به وزیر اعظم وي او ایمن خان به د وزیر اعظم د نوم چې کوم دی اب د هغې فیصله به عمران خان کوي. بلکې دې شي دا خبر هم راغلی چې د کې پی کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وټاکلی شي، پنجاب وزیر اعلی میاں اسلم اقبال وټاکلی شي. دا فی الحال خبر راغلی جی. اوس ایمن خان لا 100% دا خبره کنفرم کړې نه ده چې د کې پی کې وزیر اعلی به څوک وي او د پنجاب وزیر اعلی به څوک وي، خو فی الحال دا خبر مخې راغلی دی. بل بیرستر ګوهر علي خان دا هم ویلی دي چې موږ به وحدت المسلمین پارټۍ سره اتحاد کوو او هغې په ذریعه به موږ ته مخصوص نشستونه ملاویږي چې په هغې باندې به موږ بیا حکومت جوړو جي. چونکې تاسو له ما دې نه مخکې ویډیو کې هم وي چې مخصوص نشستونه هغه پارټۍ ته ملاویږي چې کمپلیټ پارټي وي، د هغې انتخابي نشان هم وي. چونکې د پی ټی آی چې څومره هم امیدواران پاس شوي دي هغه ټول آزاد امیدوار دي، د هغې انتخابي نښه نشته دی، د هغې پارټي نشته. نو په دې وجه هغې ته مخصوص نشستونه نه ملاویږي. د مخصوص نشستونو ملاوېدو دپاره به د بلې پارټۍ سره ضرور اتحاد کوي. بل ایمن خان سره اډیالا جیل کې وکیلانو ملاقات هم شوی دی. ایمن خان اهم هدایت جاری کړي دي. ټول نه مخکې ایمن خان د تاریخي فتح چې کومه په دې الیکشن کې د پی ټی آی کارکونانو حاصله کړه نو په هغې باندې ایمن خان ټول قوم ته مبارکباد پیش کړی دی. ایمن خان ویلي دي چې کم ځای کې داندلي شوې ده نو تاسو په هغه ځای کې د اتوار پر ورځ یعنې نن ورځ یاده کړې ده چې 1 بجه تاسو په هغه ځایونو کې احتجاج وکړئ چې په کومو علاقو کې داندلي شوې ده. جی ایمن خان دا هم ویلي چې ډېره تاریخي داندلي شوې ده او د دې داندلي په وجه باندې زموږ ملک ته ډېر غټ نقصان هم رسېدی شي. ایمن خان ویلي دي چې اوس قوم راپاسېدلی دی او قوم غلامي نامنظور ناره هم وهلې ده. قوم نور غلامۍ کې ټیم تیرول نه غواړي. ایمن خان هم ویلي دي چې په وفاق پنجاب او کې پی کې به موږ خپل حکومت جوړو. په دې دریو ځایونو کې به موږ سره د حکومت جوړولو چانس شته دی، موږ سره سیټونه هم شته دی، خو صرف د حکومت جوړولو دپاره به موږ بلې پارټۍ سره اتحاد کوو. هغې نه پس به موږ په وفاق کې په پنجاب کې او په کې پی کې خپل حکومت هم جوړو. د پنجاب وزیر اعلی به څوک وي، د کې پی کې وزیر اعلی به څوک وي، په هغې الریډي موږ په دې ویډیو کې ډسکشن وکړو. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس تاسو سره مې شریکول غوښتل. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جي. والسلام.